لوی منطق دی. اوس مې استادان برداشت کړو مې سما شو که نه په څه ژبه باندې اشهر مباحثه. اوس ګوره څه کوه اشهر ټکی دی په دې باندې علامه خیالي لیکل کوي اشهر چې دی صيغه د چا ده اسم تفضیل ده او دا هغه صيغه اسم تفضیل نه اسم تفضیلي چې که نه دا استعمالیږي په اسم فاعل کې لکه اضرب چاته وایي چې ظاهري وي صحیح خو د نورو نه زیات او عالم چاته وایي چې عالمي چې د نورو نه زیات ها یعنی من قام به صفت خو چې اعلی څه اسمها زیادتي وي څه یو د اشهر نه علاوه چې دی په مفعول کې دی دا چا کې دی اشهر چاته وایي ډېر مشهور ته وایي نو مشهور څه مفعول نه نور خو په دې خبره ځان پوهېږي اشهر صيغه د اسم تفضیل ده خو په قیام یو وصف پکې قیام نه وي یو وصف صحیح واقعي په مفعول کې ده او دا واحد د شي یو نیم دي او اکثر صحیح ها په فاعل کې که نه اکثر اسم تفضیل کوم چا کې اعلم شو اضرب شو که نه هر ټکی شوی پوه شوې که نه نو په اسم تفضیل استعمالیږي په وصف قائمه بالفاعل کې په فاعل کې استعمالیږي او دلته په چا کې استعمال شوی دی په مفعول کې یو خو دا زده کوي بیا ګوره چې اشهر شو نو مع زیادتین که نه یعنې دلته دا ډېر مشهور دی د اشهر د مباحثو نه دی نو معلومیږي چې دا مباحث د ده څه دي اورې مباحث ډېر دي پوه شوې مباحث اخرى هم دي علاوه د چا نه د توحید او د چا نه او د صفاتو علاوه هم دي دا لفظ د اشهر د دې تقاضا کوي دا لفظ د اشهر به اله صادق شي ها چې نور همي خو هغه دا توحید صفات دا به صحیح دا به ډېر مشهور ډېر مشهور هغه به صحیح ها هغه به ډېر مشهور نه وي دا تقاضا کې داسې مباحث دي ګورئ تاسو خیالي ته کته ګورئ یشیرو په دې استعمال د کلمې د اسم تفضیل سره چې له مباحث اخرى چې د لپاره څه دي دا اسم تفضیل په کې جوړیږي ته چې چاته عالم وې هلته خامخا د عالم تقاضا کې نفس عالمان نور مشته نفس عالمان څه ته چې اضرب چاته وې دا تقاضا کې چې نور څه دا ډېر اضرب دی نور ضریبان هم شته نو نور مباحث هم شته خو هغه په درجه د شهرت کې دي ته نه دي رسېدلي اوس دا قصه ده اما پوه شوې د نورو شته نو نور کم دي اوس ما ته ګوره اصل کې خبرداره چې اوس موږ د دې موضوع معلومو د چا موضوع د دې که د دې موضوع درې څیزونه د عبدالحکیم سیالکوټي لیکلي که د دې موضوع اورې موجود مطلقا نو دیکھو ما ته ګورئ یا موجود مطلقا نو یا اورې ذات الله او بیا وایي چې په خبره ځان په وذات المخلوقات یی دا شي او یا معلوم من حيث المعلوم ده موضوع شي ومن حيث يتعلق به العقائد الدينيه کده شي دا موجود مطلقا شي یعنی موضوع صرف ذات د الله صفت د الله تعالی نشي ذات الله تعالی صفت د الله تعالی نشي بیا خو مباحث دي بیا خو اشهر ته ټیک ده ځکه دا توحید او دا صفات درجه باز کې د شانه د الله نه د صفات د الله دی توحید صفات د الله تعالی څنګه نه جوړ خو دې ته چې اشهر وي نو نور مشته کنه خامخا موضوع عامه موضوع به د دې علم څوک وي موجود مطلقا وي یا بذات الله و ذات المخلوقات وي لکه دا څه کوي مباحثونه اوري نبوت چې کوم دی نو پوه شئ د نبوت نه باس کوي نبوت زمونږ د پیغمبر نبوت د ډېر پیغمبرانو شته او آخر د پیغمبرانو څوک دی بیا نبوت نو دا د ذات الله نه باس کوي کو د ذات المخلوق نه باس دی دا نبوت چاله ثابتېږي مخلوق له چې هغه پیغمبر دی یا امامت مثلا چې امام څوک جوړیږي بادشاہ
نو دا د مسائل شو نو دا مخلوق نشو شو د ذات د مخلوق نه به بس کېږي پوه شئ دا به بس کېږي ګوره عذاب القبر حق دا د ذات الله نه باسته نه پوه شئ که نه شئ نو ټول څه خبر شي نو موضوع به بیا دا جوړه تاسو ما ته وګورئ او اما عندما يقول دا خبره په هغه وخت د پر نو بهشتا چې بان موضوع اعم من ذات الله سو عام ده عام څوک شو ما تاسو وی چې یو تاسو دې دلته کې د 2 نمبر حشي ته کوشي نشي د حشي سره وایي چې لکه په شيخه او دین بغیر نه کیږي يشير الى ان يشير بإضافة الأشر إلى المباحث إلى أن له مباحث أخرى لكن ليس في تلك المرتبة من الدم تسمى كده وكنا وهذا ظاهر من الأشياء 2 نمبر بديك دقة الحشر فكما دو ذكر سوچي كنا خو بدي يشير من ذكر حشر एक दो तीन सब एक दो زمان بديك دغدا زمان بديك 2 نمبر ده پوښې به چې مباحث اخرى لكن ليس في تلك المرتبه دي څه وهذا ظاهر لا ظاهر ده عندما يقول چې موضوع د کلام سره ها برخ واغه په علامه خلیل نه خو عام دي چې ده اوري خدای لاندې ده خي کل موجود مطلقا ولده يا ذات الله وذات المخلوقات يا المعلوم من حيث من حيث ذلك أنه بكاته من حيث أنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية على ما هو المختار فإن مباحث ويزيد خبركم مباحث أمور عامة مباحث شا ده أمور عامة ده تشت أمور عامة وعي أمور عامة زانا كتاب نشته ده تشتر مواقف يستاذ جدا يساب كله بس ده تشتر مواقف وعي خشر مواقف دير خبري دي باقي دير مواقف مثلا سلور جلد ده نري لیکل دي سلور جلد ده کله علامه ازودي مواقف حاشیه به جرجاني کړل او شرح به جرجاني کړل حاشیه بیا په امور عامه او په مباحث باندې حاشیه به چا کړل د سید زید هیروي دغه تاسو وایي دي پای کنه سار کې دا امور عامه مجد شرح مواقف تصویر شي من شرح مواقف وایي هغه هم زه به دغه ګران به دا جداوي سم مواقف بکی داخل لے پوشک انور اشاره مواقف تخصص مباحث ما شاء الله دا دفاع درس نظامی نه ده دا ابو جماعت تاسو خوي څه دې مې تصویر برا شرغی تاسو کې نه څنګه څه مې ته وي علم کلام بیا لمحه فکریه بده بس مخې ته بدقه سبب بیا لمحه فکریه بیا ما تاسو بیا پایګه ما دا کړل چې خلکو ته وایم راشي تاسو ځان خو په دې علم پرېشته وشپږ وته غالو بین ما نظام تاکو تاسو دین خبرې دې هغه موضوعات به ټول نقل کړل چې په کومه نشاره مواقف باز کړل اخر پورې هغه دومره سلو 15 صفحه تش مباحث چې دې کنه هغه مې کړل هغه نمونه مې راغستې شی طالبات مولا ته مباحث خبرې خو خلکو دا خوراکو دا خلکو یادېده نو خبره تاسو کوم دغه مباحث بشا امور عامه او جوهر عارض من كلامه وليست في مثابه المباحث الالهيه دا خو بیا د شفا وام دا ګور بیا بروخه دی واما عند غيره سوق چې موضوع دا وای چې دا عام نه وای بلکې موضوع سوق وای ها ذات الله ها وصفاته دای موضوع اوس را لري پکې کې ته دند پکې اوس مباحث نور کوم دي یعنی ګوره څه کوي د مباحث ټول مباحث ته وي چې موضوع د علم به موضوع د مسلې کې احوال ورو ثابته تا نه تاسو کوم علم کلام بیا څه ته چې موضوع الله او صفات یعنی الله به سي په هر مسله کې به الله سي موضوع او یو محمول ورو ثابته بیا خو موضوع ته دا وي اوس دین بوزینه دا مسله د امامت شو مسله د نبوت شو دا مش اوس دنو چې کله دا موضوع د دی الله شو ذات الله تعالی شو تاسو نه کوم بیا پکې اخرى د دین علاوه نور شته نو اشرط غیر مشهور به څوک دی ځکه مباحث د ذات او د صفاتو ځکه چې موضوع دا شو خو علم کلام وای واغې ته بس چې دقه دی پر باندې نو چې دا شو کنه نو د دین علاوه بیا نور شته نو
نور شته نه لکه ته حضرت دې چاته وایې که نه چل ته زاري بډوي نه دې ځای کې ته حضرت ویلی شي ښه ځان پوه کوي دلته ته اشهره بیا ویلی شي ولې نور شته نه که ته چې دغه دي نه هغه بیا موضوع هغه به خارج دي هغه علم کلام نه لکه چې موضوع یې څوک دی هغه به علم کلامي هغه علم التوحید او صفاتي چې موضوع یې څوک ذات الله تعالی نو مثلا نبوت کې مثلا امامت کې په مثلا امور عامه کې هلته موضوع څوک دی امور عامه خو دې ته وایي که نه دې امر عام ټول مخلوق ته لکه وجود شو وجود دلته هم شته په جوهر کې هم شته په واجب کې هم شته په جوهر کې هم شته په عارض کې دا امر عام دی که نه نو په جوهر کې هم شته او په عارض کې هم شته دا مسله چې کوم دی ذات الله سره تعلق شته ویراله پکې کې او ډنډ پکې په اوس مباحثو ته اشهرو مباحثو ټکې دی ولې وي غلط شی دی پاس غلطي وکړه اوس دی ویو کار وکړو دا صفات نه دي ذات الله صفات د الله کنه خو د صفات چې مطلقاً ذکر شي یو شی چې مطلقاً ذکر شي صرف کې کامل تا او کامل صفت نه دی مگر څوک دی دوه ټکي پکې لګاوه یو به وجودي وي یو به صحیح صفت وجودي وي لکه الله ليس بجسم دا به توزي دا وجودي دی که سلبي دی او بل چې کوم دی که نه صفات الفعل صفات د فعل د الله تعالی هغه صفات ذاتي دي نو ګوره موږ به چل کوو چې د صفت نه مراد چې الصفت الذاتیه الوجودیه چې کله صفت مطلقاً ذکر شي او شی چې مطلقاً ذکر صرفي کې کامل تا او کامل په صفت کې کم یو دی چې هم ذاتي وي نو کم یو په صفات فعلیت وته هغه اصل کې د الله صفت ده هغه د فعل صفت ده او یو چې کوم ده صفات سلبیه صفات سلبیه شي صفات یې نه اوري ما ته ګوره زکه ما امر نه دا زما په امر شي قائم شنو خو امر نه خو یو بل شی دا او جدا سره لازم انا سلکو زما پر شي قائم ده شي قائم ده دې وجه توحید د صفاتو ذاتیه او د وجودیه نه ده نه څوک نه ده ذکر هغه استقلالا ذکر کو دې په کې نه راتو د توحید ویل کنه توحید د صفات ذاتیه او وجودیه د باري تعالی نه ده توحید د جب تعالی د صفات ذاتیه او وجودیه نه ده نه د صفات ذاتیه او وجودیه نه صفات دې یو شی په قائم شي کنه نو دا یو خو ذاتي صفت خو نه ده توحید د صفات ذاتیه وجودیه نه ده بلکې دا د صفات سلبیه نه ده اصل کې د الله پاک لپاره شریک نشته د توحید رجه څه معنی کا شریک نشته دا کوم شو دې صفات سلبیه نه او د دې رجو کې بعض ډېر په اعلی طریقې کې نو صفت ته کې غوډه نه ورته کنه کنه بیا به وي چې څه شي بعض کې د چانه دلته څه شي لیمان نه اصله د څه شي ویل ده ها څه شي علم التوحید والصفات الصفات نو څوک مراد شو الذاتیه الوجود او په دې کې دا توحید راته ځکه توحید نه معنی ليس له شریک تمام بس دا په دې صفاتو څه ذکر راغی دا په تاسو په سلفیو کې ده دا په وجودیو کې ده نه ده دې نه دنو استقلالي ذکر کوم کنه په کې نه داخلي ده او دا نه خو باس کوي نو ځکه دا نه خشوه نو مراد د صفاتو نه کوم صفات شو صفات څه انداز نو ګوره چې په خبره ځان پوکا اما عند غیره فلان الصفه المطلقه معنی چې تقید به شي نشي عندهم هي الصفه الذاتيه الذو وجود صفت ذاتیه او څوک دی وجود دی صفت څوک صفت ذاتی او وجود دی اوري کنه اوري دغه ماته ګوره خاص ماته ګوره د الله تعالی د ذات نور صفات پاتې شو کنه کم پاتې شو نور صفات څنګه ځکه ته د ذات الله نه باسه نو هغه نورم صفات د الله د ذات نه باسه کنه هغه چې کم سلبي دی او کم سره صفات الفعل دي الله تعالی د ذات نه خلاص دی کنه
لهذا اقص شو اخر مشروع نو بیا به خامخا په دې ټیم کې د صفت نه به دا صفت مو ساغلی ذاتي وجود یې او نه خبرم دا چې توحید ذکر استقلال ځکه وکړو بیا به هغه غیر مشهور څوک شي دغه نور شو کنه په دې ځان په دې ګران دي خدای زګم تاسو ته پرې خبر اوس چې څنګه پېګو بیا وایي ولذا لم يعدوا مباحث الاحوال یا ستدای اصطلاحات دي احوال د واجب څوک دي تاسو څنګه چې صفات د واجب احوال د واجب دي نه احوال دي صفات سلبیو ته چاته وي احوال صفات څه ته وي اصطلاح ده او هغه په چا سره ته احوال سره صفات څه وګورئ وجودي نو فخرجت السوق احوال اي صفات السوق اي الصفات الكميو السلبيه ولذا لم يعدوا مباحث الاحوال مباحث شا او مباحث شا افعال بکم دی وته فزاد باندې مباحث افعال چې افعال الاحوال ثابته یعنی صفات د افعال او افعال نه باس کې دا دوانه او یا نبوت شو امامت شو نبوت شو دا صفات د الله تعالی شو دا شو من مباحث صفات دا مباحث چا نه شو دا د صفات نه دي د مباحث چا نه دي ولي احوال صفات يعني صفات ذاتيه ودا نه شو نفس صفات خدای کنه خلقو د صفات وای کنه خو سلبي وته خلقو د صفات وای کنه خو صفات فعلی وته او د نبوت امامت بیا چې د نبوت نه بیا نبی جوړول معنا اخلي ساخلي امامت نه بسو امام جوړول معنا لري او د امام جوړول او نبی جوړول دا چا کار دی دا صفات د فعل شو ها نو بل ذلك ورزان پوهه که ها نو دا نشو دا شمان نقول مباحث احوال افعال نبوت امامت مباحث چانه د صفاتنا وان رجع الكل الى صفه ما تصدقون كسو نوري على ان الامامه انما هي من سو دا امامت کې خطبه جوابوم کومه یعنی په دې کې تعویل کیا ما تاسو نه او یا د سر د کوم نه مسائل د فقهیات نه الا عند بعض شیوی وې د امامت د ځکه چې شاګان خو امامت تعالی څومره غټ شي غړي هغه د فقهیات نه غړي سوې هغه د عقاید نه وي بس لیکن ځان مطالعه